رئیسا درته وایم کېږده پروت وکئ وایم پروت وکه اسکندر کبیر چیرته دی د دولت نه پوښتنه وکړه، زه خبر نه یم. دولت خو زه یم او له هر چا چې مې زړه وي پوښتنه کوم. اسکندر چیرته دی؟ یوازینی ښه وړاندیز چې درته یې لرم د مرګ نه ژغورل دي. په موټر کې واچوئ. رئیسه یو یې ژوندی دی، صبر وکړه چې زه یې سزا ورکړم. چاتو ودرېږه. چاته وایم کمقله ته غواړې څه وکړې؟ ها لالا د سازمان تعلیماتو پر اساس یو ټپي ژوندی پرېښودل ګناه ده. اوس تعلیمات پرېږده، زما خبرې ته غوږ شه. یوه شېبه زه لومړی دې نه خپلې پوښتنې کوم. زما وژلو ته راغلی وی؟ ښه د یو انقلابي وژلو ته چې ځینو دا به ما انجام وي. کاظمه ووایه وروره، ورته ووایه چې تیره سندره یو ځلې بیا ووایي. تیره سندره یو ځل بیا ووایه. هماغه سندره یو ځل بیا ووایه، پوه شوې؟ سوري که دا زما ترانه ده کاظمه، د اوبو برخلیک. وروره یوه سمه سندره ووایه. دا ته څه کوې؟ په دې سندره خو دې زموږ غوږونه وخوړل. کاظمه دوی له دې ځایه وباسه، نه ده پکار چې نارامه شي. راځه چې له دې ځای نه لاړ شو. راځه وځه وځه وځه. خدای دې په خپله دوی ته سزا ورکړي کاظم. امین وروره.
خدای دې عبادت المس قبول کړ. څنګه یاست؟ شکر د خدای دی. اوس چېرته ځو کاظمه؟ ته ووایه وروره. بې عقله چې په دې نه پوهېږې چې چېرته لاړ شي نو بیا میخانې نه ولې راووتې که نه څنګه ښه مو ساعت تېره. وروره لاړ شو سوپ وخورو. ته سوپ وخوره زه مې خپل درمل خورم کاظمه. او علي وروره لکه چې ړوند دی نه ګورې چې له خولې نه مې وینه بهېږي. وروره سوپ ډېر ګټور دی. سمه ده کاظمه سمه ده. زه غواړم تا سره د یو څه په اړه خبرې وکړم. سمه ده په دې باره کې به خبرې سره وکړو. ګوره کاظمه زه یې له زویه تښتم اوس یې پلار مخ ته راځي. راځه زه نه غواړم چې هغوی مې وګوري. ماما دې ښه ورځ ولري ښاغلو. د خدای په امان. بل ځای دې نه ولیدلی چې ما بوځې کاظمه؟ چېرته ځې زویه؟ د سوپ پلورنځي ته ځو مرحبا. راځه چې زه ښه خوندور سوپ درته پوښم زویه. ته ځان مه په تکلیف اواو مرحبا. اوس ګورې چې زما حالات ښه نه دی. د څه شي تکلیف زویه؟ راځئ تاسې راځئ راځئ. نو مرحبا زه اوس بله نړۍ کې یم. هېڅ پروا نه کوي زویه. شراب خو نه خورو خو سوپ خورو زویه. راځئ. کاظمه سوپ کم وخوره کله بیا زه پوهېږم چې څه در سره وکړم. رئیس سهار پخی سهار پخی. کم عقلانو ما درته نه وویل چې د باندې مه اوسئ بې شرفانو. د هګۍ او رومیان د کومه شول؟ د باندې خو نه یې تللي لاله. د ګاونډیانو هګۍ مو راپټې کړې غم یې مه کوه لاله. د لارې له سر نه د ګاونډي د پټي نه رومیان راوشکول. ښانو دا وچه ډوډۍ مو له کومه کړې ده؟ نانوای ته مو ټلیفون وکړ هغه یې راوړله. د نانوای د ټلیفون شمېره مو له چا واخیسته؟ له ګاونډي نه لاله. خو ډوډۍ به م د هماغه ګاونډي نه غلا کړې وه که نه؟ بې شرفانو. د خدای لپاره داسې مه وایه یم انقلابي خو غلا نه کوي. تاسو د 2 هګیو لپاره انقلاب په خطر کې واچوه. یو ورځ خو به له تاسو سره حساب کوم پوه شوئ. فکر کوم چې دا چای مم راپټ کړی دی. رئیسه اول مو همدا راپټ کړ. آفرین مبارک دی وي. ښانو دا ووایي چې کوم یو مو له رهبرۍ مقام سره اړیکه نیسئ. لاله دا خو اسانه خبره ده. د ګاونډي کره ورشه د ټلیفونه یې هر چا ته کولی شي زنګ ووهې. بې ادبه زیړې مه ګډوډ کوه کمعقله. سمه ده لاله. قشقه بدله که زر کوئ کمعقلانو د بې عقله ښځو غوندې کار مه کوئ. رئیسه ته هم لکه پولاد په خپل زړه کې خبرې کوي زویه. په ځان مې هېڅ فکر نه دی مرحبا. د ژوند کولو شوق نه لرم. هېڅوک مې نه خوښېږي. ولې زویه؟ هسې بس نو. پولاد درته کوم څه ویلي دي؟ وایي ته ناروغ یې ورشه بستر شه. وایي نه غواړم چې ودې وینم. هېڅ خبره نه ده زویه. ته یې اندېښنه مه ورته کوه.
خو زما یوازینۍ اندېښنه د راتلونکي په اړه ده. له دې زیات به څنګه کېږي، دار پدار شوم. ته پوهېږې چې ولې عمر آبا لمر هم یو ورځ نیول کېږي، خو سپوږمۍ هم کله کله تندر نیسي. ماماتې ته باید په دې باندې پوه شې. زه نه پوهېږم عمر آبا، نه پوهېږم چې اوس څه وکړم، ځکه چې یوه غټه خبره مې کړې وه. څنګه زویه؟ ما ویل چې زه هېڅکله هم نه مینېږم، دا کارونه موږ خرابوي. اول ورځو کې مې ویل زه یو سړی یم، ځکه مې ځان ډېر ساته، خو یو ورځ لیونی شوم، په هغه نجلۍ مین شوم. لمر زوی لري یا یې زړه درد کوي؟ ګوره ماماتې ته په دې باندې نه پوهېږې. ته فکر کوې چې زه نه پوهېږم؟ زه په هر څه ښه پوهېږم عمر آبا. ته هغه اور چې لمر یې لري نه یې لري زویه. د لمر په څېر کېدای شي چې رڼا پیدا کړې او نړۍ روښانه کړې؟ نه، نه شم کولی. خامخا به له ځان سره وایي چې واه خدایه زه ماماتې وم. ما خپله یو قانون درلودو، شخصیت مې درلودو، د هیچ چا په کیسه کې نه وم. یوازې د ځان په اړه مې فکر کاوه. خو داسې یو وخت راغی چې په کومه مګولۍ نه، په کومه څېرونکي چاړه باندې نه، مافیا ونه شم وژلی، پولیسو ونه شوی وژلی، خو پای کې یوې نجلۍ داسې له منځه یوړم چې در په دره یې کړم. کټ مټ همداسې وم عمر آبا. ته خو یوې نجلۍ یا یوې پیچکاري در بدره کړی نه یې زویه. ښه نو چا داسې کړم؟ خپله ځان دي ماماتې. تر هغه بله ورځې پورې ته په دې نړۍ کې نه وې، خو اوس ژوندی یې. زه نه غواړم چې ژوند وکړم. خو مرګ هم نه غواړې که نه؟ له داسې حالته مې شرمېږم، له داسې ژوند کولو نه او له داسې مرګ نه مو عمر آبا. ته پوهېږې له شرم نه تېښته ډېره ښه وي زویه. انسان په یوازیتوب کې نشي کولی نه ځان ته ملګري، نه خپل خپلوان، هېڅوک هم نشي پیدا کولی. تر هغو چې انسان خپل خدای ته پناه ورنه وړي، تر هغو هېڅ هم نشي کولی. زه په پیښو هېڅ ایمان نه لرم. زه په دې باور لرم چې یو ذات شته چې تا سره نږدې کوي. زه په دې باور لرم چې ستاسې په ژوند کې چې هره پېښه رامنځته کېږي هغه بې سببه نه وي، او هغه قدرت چې ستاسې په وجود کې دغه مینه او ملګرتیا رامنځته کړي هغه د هر شي خالق دی، په هر شي قادر دی، او په هر څه یې پوره وس بر دی. سکندر چیرته دی؟ ته هغه نشي پیدا کولی، خو تا پیدا کولی شي. بې شرفه. راځئ ژجانې راځه، دومره ځان مه په تکلیفه وه. ما خو درته ویلي چې زه یې نیسم او دلته یې رابلم. زه نه غواړم چې هغه خپل بیان ورکړي. ته اندېښنه مه کوه، د هغه بیان هېڅ فایده نه لري. په دروغجن سړي باندې هېڅوک هم باور نه کوي. ته وایې
زه څه خبرم چې څه وایي سهار رئیس زنګونه وهي فکر کوي چې ما به غلط کړی شي ډېر زر به غلط شوي وي خو ستا سترګې اوس پیسو نیولې دي وروره ورور به مې محکمې کې وي کال ته ونو سلام ورته کوه خو که نه و بیا یې لیدو ته زندان ته لاړ شه هر څه به ښه شي که نه ښه به شي ته ارامه اوسه یوازې پیسو ښځې ته د فکر اوسه هر څه نه ګټه واخله یوازې بیان ورکه هغه زما ډاکټره چیرته ده هغه به ماښام ته راشي ښاغلی محمدي زه مو څه خدمت کولی شم ته یوازې ماته یوه کوټه تیاره کړه مېرمنه سو تر یو وخته به زه هم دلته یم هغه ډاکټره چې راشي موږ ټولو ته پیچکاري وکړي بیا به موږ ټول نشه شو ولې نه ته څنګه سړی ماماتي سړی خو یا پوښتنه کوي دا څه شی وپوښتم تونجایا واضح دې معلوم دی نو هیله کوم ناروغ مه ځوروئ ته کومه چونګه ښایې اوس نو ماماتي جانه له تا نه یوه ډېره مهمه پوښتنه لرم دا کس څوک دی اوهو ما فکر کوم چې زه بس ستونزې کې راګیر یم تونجایا خو ستا وضعیت له ما نه هم ډېر بد دی بېچاره تونجایا ستا دا لیونی هم نه دی په یاد چې دا څوک دی تونجایا بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم ما کله تا ته چرسي ویلي چې ما ته لیونی وایي سره له دې چې له تا سره دومره مالیاتونو ته هم تللی یم زم چې له مېرمناسو سره مرسته وکړم تر څو چې تاسو ته کوټه تیاره کړي ماماتي جانه دوی غواړي چې ما لیونی ثابت کړي ته له وایي چې دا کال 2008 کال دی ته څه وایې تونجایا نور به نو څه وایم دا 2004 کال نه دی واه تونجایا واه کاش کې زم ستا په څېر تېر وخت ته مې تللی وی تونجایا ته په هېڅ چا باور مه کوه خو دا 2004 کال دی اوس هم زورور یو اوس هم د ښه انسانانو په ډله کې یو خدای دې خیر درکړي ماماتي جانه تا ته دې هم خدای خیر درکړي ګرانه یا خدایا د ناروغ راپور مو راغلی دی او دا راپورونه موږ څېړو دې خوا ته ښاغلی محمدي مهرباني سلام ښاغلی تونجیا څنګه دی ښه دی خو ښاغلی اکرم له تاسو نه یوه غوښتنه لرم درملنه مو لږ په سمه توګه ترسره کوئ لږ تر لږه ښاغلی تونجی خو تر 2006 کاله پورې خو رامخته شي مهرباني وکړئ تېره شپه کور ته م رانغی خپل ټلیفون یې م نه پورته کوه خیر دی پروا نه کوي هغه وخت اړتیا لري تر څو په هوش راشي زما په اړه یې تاسو ته کوم څه وویل همدومره یې وویل چې اړیکې مو پرې شوې مهرباني ډېره مننه دارو مشه مننه کوم دارو مشه ته له ماماتي څه تمه لرې زه له هغه سره مینه لرم
زما پوښتنه دا نه وه. همدا تمه ترې لرم چې را سره مینه وکړي بس. که هیله لرې نو په تمه اوسه، که هیله نه لرې نو بیا څنګه چې دا کار پای ته ورسېدو لاړه شه. په تمه اوسېږم. خپله ښه پوهېږې. د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، ټکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 842553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. سبا ورځ توپرک څه شوي دي لورې؟ مور پرېږده چې دننه لاړه شم. راځه لورې. نیمګړې هیلې. سبا ورځ 6 بجې. د یو تورورست د نیولو لپاره لټه. هغه یې وراره دی. آیا ته په دې باندې پوهېدې؟ غواړم له تا سره مرسته وکړم. خلک باید په رښتیا باندې پوه شي. د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرې نه ږدو. راتګ هره جمعه د شپې 9 بجې له لمر څخه. قاضي صاحب تاسو ته په تمه دی. مهرباني. راځه نانا. قاضي صاحب ښاغلی کمال راغی. ورته ووایه چې راشي. ښاغلی کماله مهرباني وکړئ. سلام. مهرباني وکړئ. سلام. ښاغلی یالچین ته د باندې په تمه اوسه. هیله کوم. سمه ده زه په تمه یم. هیله کوم ښاغلیه له دروازې سره مه درېږئ. زه چاته مزاحمت نه کوم او تم کلانکاري مه کوه. هڅه وکړه چې له ما سره سمې خبرې وکړې ښه.
وویل د څه خبره ده؟ دا کار مو غلط دی ښاغلی داوده. هم خپله لور او هم زما ورور په اور کې اچوئ او هم خپل ځان. ښه نو دا چېرته واچوم یلدزه؟ نو بد هم څه نه کېږي که نه؟ ما ته چې ډېر تاوان وکړي نو له تاسو نه به جلا شم ښاغلیه، او زه دا نه غواړم. زما پاند ستا ډېر ارمان دی چې له موږ نه جلا شي. په دې کار کې له ټول نه زیاته تاواني کېږي ښاغلی داوده. دا جنایت څنګه ترسره شو؟ ایجا له حمام نه وسلې سره راووته. وسله یې ماته ونیوله. ما هڅه وکړه چې د هغې مخه ونیسم، خو هغې ډز وکړ ښاغلیه. هڅه یې وکړه چې ما ووژني، خو مرمۍ د فواد په مېرمنې ولګېده. دا حقیقت تا ولې مخکې ونه ویل؟ د ایجې د کورنۍ وضعیت ته په کتو سره ما دا جرأت ونه کړ چې حقیقت ووایم. نو د دې لپاره ورور مې یلچین یلدز ما ته وویل که بیان ورکړم نو زه هم بندي کېږم، ځکه خو هغه له همدې امله ټول ثبوتونه بدل کړ او ما ته یې ویل چې د دروغو بیان ورکړه. ما هم همداسې وکړل. څه وشول زوما؟ هر څه مې ورته وویل. ډېر ښه، راځه چې ځونو. راځه. نه، ویل یې د باندې په تمه اوسه. ښه نو د وکیل له وتو ته په تمه اوسو. ښاغلی کماله، قاضي صاحب ستاسې دا موضوع قانوني پلټنې لپاره محکمې ته ورکړ. د څه لپاره؟ دا ته څه وایې وروره؟ په دې کار کې خامخا کومه تېروتنه رامنځته شوې. دلته باید بحث ونه کړو ښاغلیه. ښاغلی پولیسه، قاضي صاحب د دې امر محکمې ته ورکړی. راځه چې ځو. تاسو ښه کار ونه کړه، دا مو ښه کار ونه کړه. دا خبره نه ده، ته ارام اوسه وروره. خدای دې تاسو ووهي. تاسو ښه کار ونه کړه، ښه کار ونه کړه. زه تاسو داسې نه پرېږدم. تاسو داسې نه پرېږدو. زما سره مو غلطي وکړه. د دې کار سزا به هر مرو وګورئ. خدای دې تاسو ووهي. درځم ښاغلی یالچینه. چېرته راځې قاضي صاحب؟ ګوره دا سړی مو ولې ونیو قاضي صاحب؟ هغه خو د بیان ورکولو لپاره راغلی و. د څه شي نیول؟ خدای دې دوی ورک کړي. روشن تاسو ته نوی ګډ ورځنی بنډل وړاندې کوي. روشن څخه روشن ته له 150 دقیقو خبرو کولو خوند واخلئ. 50 لیکلي پیغامونه روشن څخه روشن ته او 50 MB انټرنیټ یوازې د 50 افغانیو په بدل کې. د فعالولو لپاره په پیغام باڼه کې 50 ولیکئ او 555 شمیرې ته یې واستوئ. ګرمې جامې غواړئ؟ له روشن سره له خپلو هیلو زیات ترلاسه کړئ. روشن نږدې کېدل. د www.afghanpremierleague.com/future وebپاڼې ته ولاړ شئ او د خپلې خوښې ژبې د ټاکنې او د معلوماتو د پاڼې د ډکولو وروسته د ولې سوله او یووالی د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړین دي پوښتنې ته ځواب ورکړئ، ترڅو د دوبۍ د هاسپانیا د فوټبال په ښوونځي کې په یوه ښوونیز پړاو کې د ګډون او بریا چانس ترلاسه کړئ. سبا شپه اغلی تاسو د ولنټینا خور یاست؟ تاسو هغه پیژنئ؟ پدرو څوک یې؟
صحیح ده؟ سعید او شورا سبا شپه 9 بجې لالمر څخه اراکوزیا رادیو له اسلامي ټولنیزو او تفریح خپرونو سره هر غړی کره او پر وخت خبر اراکوزیا پل پل تر تاسو اراکوزیا 90.3 رئیس دا سړی په دا رقم خبرې نه کوي صبر چې زه په خبرو راغلم څنګه یې په خبرو راولې عبدالله په یو شرط خبرې کوم رئیس ته اوس یې په شرط ویلو پیل په کوم شرط ما به تاسې نه وژنئ نو بیا څه وکړو زه ورته درته وایم خو له ما سره مرسته وکړئ له دې ځای مه خلاص کړئ کنې هېڅ څه به نه ووایم ولې غواړې چې په محکمه کې بیان ورکړې یا خو خبرې وکړه او یا خو د دولت ته سپارو بیا د زړه چې مرې او که ژوندی پاتې کېږې ما ته د پروا نه راځي یا خو د نو همدلته وژنم او په یو کونج کې د خښوم یا به اسکندر کبیر راته ښایي ووایه چې اسکندر کبیر چیرته دی په چتالدا کې هلته یو لرګین کور دی بله الپرا یو پته درته وایم زری ولیکه رئیس وویل راځه ښاغلی مورو زنګ وهلی به ما ته یې ویل چې پولاد ریس نیولی دی او ټوله نښې یې ورته ویلي دي ښاغلیه خپله چیرته دی ما هم همدا پوښتنه کوله ویل چې اوس ما څه کوئ اوس مې ټول ځایونه خالي کوي دولت عملیات کوي دا مرو رښتیا وایي ویل چې له پرون شپې رئیس ورک دی ټول ځایونه تش کوي که مرو زنګ ووهه ورته ووایي چې ما ته راشه په سترګو ښاغلیه ناظم جانا سترګې خلاصې کړئ چې خپل زوی د وروستي ځل لپاره وګوري وروره ما وژغوره تا د څنګه ورور خرڅ که کم هله وروره زه یې وګوښلم ویلې کوئ نه منې ورور دې وژنو ته د دل پسیر بیا هم بیچاره یې کماله ایژه هیله کوم زموږ د زوی لپاره دا زما زوی دی ستا نه دی هلک دی هلته زه له ورور نه به ویرېدې ژه جانې هغه بوزه او ویده یې که
زه هیڅ کومه ګناه نه لرم. زارۍ درته کوم، ما پرېږده چې لاړ شم، بیا هیڅکله داسې نه کوم. زه دې په څو خرڅ کړم کماله؟ په څو دې خرڅ کړم؟ یال د زبار ورکه یو ځل هغه خو پرېږده چې سا خوب اخلي، نه ګوري چې څنګه ساګانې اخلي او ته د خپلو پیسو غم پسې اخیستی. هلته په څوکۍ کښېنه کماله. قاضي ته دې بیان ورکړه کمال جانا؟ هو ورمې که، خو بېرته اخیستی یم شم. زه تا وژلی شم ګرانه، خو هېڅکله دې بېرته نشم ژوندی کولی. د افغانستان روشنغوره لیگ 1493 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، ټکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 842553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. سبا شپه بې ځایه خبرې مه کوه، د سړي غوندې خبرې وکړه. تا غمزې ته ویلي وو چې ما سره اړیکه ونیسي. فکر وکړه چې ما دا کار کړی. دا چې زما ژوند دې وژغوره، نو زه هم در سره مرسته کوم. سبا شپه د لیوانو دره. یوه نجلۍ خپلو خوبونو ته د رسیدو په هیله بابو پلار مور غوښتل چې هغه د پولیس افسر شي ځکه چې هغې درس ویلی او له دودونو او رواجونو څخه یې تېرېدل. زموږ په کورنۍ کې ښځه د پولیس افسره نه کېږي. بس دی توره جانه، زه نوره هیله نه لرم. آیا سندیا به خپلې هیلې په رښتیا بدلې کړي؟ د مینې ډیوه له شنبې تر پنجشنبې د شپې 7 بجې او 10 دقیقې له لمر څخه. زه او ته به ډېر ښه ورونه یو سره. ګوره ورور دې مړ شو، خو لالا یې ژوندی دی. خدای دې د زړه صبر درکړي. بخښنه غواړم ښاغلی ما فکر نه کوو چې د قاضي صاحب خدمتګار به داسې خرڅېږي غم په سکندر باندې. تر هغو چې لور مې او ځانګړی کس مې له اسکندر سره وي دا بیا دې حیرانتیا خبره نه ده.
چې دا څنګه ولې وشو؟ ښه نو اوس به څه کوو؟ کمال یې ښایي وژلی وي، له واړه خو یې وژغورل شو، اوس یې د لوی وار دی بلوڅه. جولې دې ته ووایي چې نن یې کیسه ورته ختمه کړي. رئیسه د سکندر نیولو لپاره چا سره ځو؟ مونږ خپله ځواب چلایو، که هلته وي نو بیا به ټول استانبول را سره وي. ښاغلی کاظمه، که ماماتي وخت ولري نو ډاکټر صاحب غواړي چې ورسره وګوري. ماماتي بیده دی. یو مهمه موضوع ده او غواړم چې همدا اوس ورته ووایم. یوه شېبه صبر وکړه. څه خبره ده کاظمه؟ وروره استاد اکرم غواړي له تا سره وویني. څه کار یې دی؟ نه پوهېږم وروره، وایي اړینه ده. اکرم راولېږه، خو سنو پرې نږدې چې راشي. مهرباني ښاغلی اکرم. زه هم غواړم چې په داسې یو مهمه موضوع کې ورګډ شم. ماماتي ورور وویل چې یوازې ښاغلی اکرم. ښاغلی ماماتي ما په ټول ژوند کې نه ناهیلی کوي، خو ته څه کوې؟ زما او د هغه اړیکه خرابوې. خو داسې فکر مه کوه چې زه نه پوهېږم. خیرات دی ښاغلی اکرمه. ماماتي وروره، دا ډېر وخت کېږي چې زړه کې مې یو خبره ده، زه وایم چې درته یې ووایم، خو وخت مې پیدا نه که. نن زه د هر چا خبر اورم، ستا به م واورم اکرمه. ووایه ووایه. ستا هغه معشوقه نه ده غمزه؟ هغه خبره ختمه شوه. بیا نو مهمه نه ده وروره. نه نه، ووایه اورمې. خوشحاله شوم چې له هغې سره اړیکه نه لرې. تاسو ته هېڅ ښه نه وه. ولې؟ خیرات خدای اکرمه. زه له هغې نجلۍ سره یو وخت ملګری وم، د هغې ملګرې ښه نجلۍ نه ده. ما تر اوسه چې هغه لیدلې سمه نجلۍ نه ده. زه هم غواړم چې له هغې نه جلا شي. خبره مه اوږده وه اکرمه. د غمزې ملګری د یالچین بیلوت ملګری ده وروره. ته څه وایې؟ غمزه چې له ما سره وه، یو پیغام ورته راغی. د همغه پیغام له امله مې جنګ ورسره وکړ. په پیغام کې لیکلي وه چې یالچین بیلوت غواړي تا یو چا ته ور وپېژنې. دا ته څه وایې؟ ښکلې خو به دې نه وي اکرمه. د غمزې سره ستا د اړیکې لامل بیلوت دی. اکرمه، که دا ځل دې دروغ ویلي وي نو وبه دې وژنم، پوه شوې؟ تاسو داسې لاړ شئ او تاسو هم داسې لاړ شئ.
عبدالله دلته خو یې هېڅ نښه هم نه ده پرېښې هر څه یې وړي دي له موږ څخه چیرې نشي تښتېدلی نور تاوتریخوالی بس دی اوس د خوشحالۍ وخت دی درپسې خفه شوې وم یوسفه ګرانه ښه شو چې په خیر راغلې سلطانه اغلی کړې هیله مند یم چې سل کاله نه شم رئیس سالپیر زنګ وهلی و او ویل یې هېڅ شی هم ترلاسه نه کړ هرمز آقا لوتل موټر را راښکته کړ تا خو ویل چې دلته ده همدلته دی ستا ساه اخیستل په دې نړۍ کې ګټه نه لري ځان ته څه فکر کړی ما لو اسکندر ته ورولې او کنه